ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت پر رڼا کې تاسو سوال جواب په دې پروګرام کې یو دوست هغه پوښتنه کړې ده، بلکې سوال کې دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه دا ده چې آیا مفتی صاحب په ولاړه باندې انسان سړی مذکر سړی په ولاړه باندې واړه بول تشه متیازي کولی شي کنه، جایز دي که جایز نه دي؟ او دویم نمبر سوال یې دا دی چې آیا په ولاړه باندې وبسکل دا جایز دي که جایز نه دي؟ نو مختصر جواب زاغه د پاره دا کوم او دا بلکې حدیث ورته بیانوم. د ترمذی شریف حدیث دی، یو صحابي دی، یو صحابي ترمذی شریف حدیث دی په ولاړه باندې متیازي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ولید ورته فرمایي چې ته ولاړه باندې متیازي مکوه، بیا د پاره آینده د پاره په ولاړه باندې متیازي مکوه. د مبارک فرمایي د صحابي چې دا غینه پس ما په ټول لمر باندې په ولاړه باندې متیازي نه دی کړي، واړه بول ما نه دی کړي. بل ترمذی حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چا چې دا اووي چې حضور مبارک په ولاړه باندې واړه بول کړي دي نو فلا تصدقوا، تاسو هغه تصدیق مکړئ، هغه رښتیا تاسو مګړئ، دا دروغ دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اکثر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې دا خبره ده چې په ناسته باندې د وړو متیازو حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی دی. ها بعض روایتو کې چې کوم خبره داسې راغلی ده چې په ولاړه باندې متیازي ثابت دي، په ولاړه باندې وړي متیازي ثابت دي، دا یاد لري، ځان نه بګوره قطعا دلایل نه وایي، تشریحګانې به نه کوئ، دین تابعداري دا زما پتا باندې لازم ده. بعضې روایتو کې دا خبره راغلی ده، خلک به وایي چې بعضې روایتو کې شته دی، خو هغه عذر په وخت کې خبره ده. عذر په وخت کې ستا په ګوټنه کې تکلیف دی، ستا په ملا کې تکلیف دی، ته کېناستی نه شې، لاندې دا ځمکه ګنده ده، کپړې د ګنده کېږي وغیره وغیره، ملا کې درته تکلیف دی، هغه د عذر صورتونه دي چې بعضې روایتو کې کومه خبره دا ثابت ته چې په ولاړه باندې انسان متیازي کولی شي. بل دا کلچر دا د نان مسلم د غیر مسلمو خلکو کلچر دی، دا د هغوی طریقه ده، د حیام خلاف د ظاهري. بل انسان ته ګندګي څاڅکي د هغې اوچته نه په ځمکه باندې لګي، د هغې څاڅکي انسان ته رارسي، نجاست نه انسان ځان ډېر په مشکله باندې بیا بچ کولی شي. نو چې کومو روایتو کې خبره راغلې ده هغه په عذر وخت کې خبره ده. اوس هم که چاته عذري ملا یې خوږېږي ګوټنه وغیره وغیره، نو په ولاړه باندې بول کولی شي د حیا او د عزت په صورت باندې. باقی کبلا عذر څوک په ولاړه باندې متیازي کوي، وړي متیازي، هغه مکروه دي، هغه شریعت ته پسندیده نه دي. نو پکار ده چې انسان په ناسته باندې متیازي وکړي او پاتې شي وبسکل. نو اوبه بعضې روایاتو کې داسې راغلي دي ثابت دي چې په ولاړه باندې صحابه کرامو وبسکلي دي، او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک هم بعضې صورتونو کې خلکو په ولاړه باندې وبسکلو باندې لیدلی. بعضې روایاتو کې داسې راځي چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو یو بل تلقین په ناسته باندې د اوبو ورکړی. دغه ټولو احادیثو کې جوړ دا دی، جوړ کرشو ازدحامو ناستې ځای نه و، بېشک څه خبره نه ده انسان په ولاړه باندې اوبه څکلی شي. په حدیثو بعضې روایتو کې ذکر راغلی دی، خو کرش نو ازدحام نو ناستې ځای نو بیا بهتر صورت دا دی چې انسان د اوبو آدابو نه دا دی چې انسان په ناسته باندې اوبه وڅکي. د ولاړې نه په ناسته باندې اوبه څکلو کې ډېر فضایل او ثواب دی او بهتر ده. بیا بلا عذر په ولاړه باندې اوبه څکل دا خلاف اولا دي او دا بهتره خبره ډېره نه ده. نور په جواز باندې بعضې روایتو کې خبره راغلې ده، هغه هم په رش باندې، په ازدحام باندې، په تکلیف باندې اور حمل دي هغه حدیث. که داسې څه خبره و خیر دی ویسکه، ورنه بهتر دا دی چې اوبه انسان په ناسته باندې وڅکي.